ډیره زیاته مجبور شوم د خپل محکمې د خپل هسپتال عملي کم چې زما ډپارټمنټ سینیئر دی هغوی د زه ډیره ټارچر کړلم ډیره زیاته مجبوره کړلم مونږ ته د تحفظ میلاو شي مونږ نرس ته د تحفظ میلاو شي مونږ نرس ته د عزت په نظر وکتلی شي مونږ نرس چې زما ډایرکټر ناست دی زما سره د خپل ډایرکټر کاشته دی زما ډایرکټر ولې د ایم ډي د ایچ ډي او د زید وزیر او د نور رحمان په فیصلو باندې مونږ ریویو کوي مونږ ټاچر کوي مونږ ختموي ولې خپل هسټري د هغه دونه ډېره زیاته ګندره خو دا نور رحمان نظیب تواب صحیح شول دا کسان چې دي کنه او دا وزیر چې کم دی د ارتوپیډک والا زید وزیر چې کم دی دا اوس چې د ایچ ډي په پوسټ باندې کېناستو دا کرپټ ترین دا نه ګوري چې دا یا سینیئر فیمیل دا یا جونیئر فیمیل دا یا مطلب دغه خو دغه کوشش دا وی چې دا مونږه په څه طریقه باندې هریسټ کو دی کې چې دا بیولوژي کم دی سر دا وسره بالکل ملاو دی نور الامان صحیح شول کنه نومې د انسانیت ته خو کارونه بالکل بے انسانیت دي بالکل بے رحم سړی دی بسم الله الرحمن الرحیم زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل یقینا زمونږه خیبر پختونخوا کې چې کوم هسپتالونه دي د تدریسي هسپتالونه وي په دې هسپتالونو کې زیاتره زموږ چې کوم کیسونه راځي په روزمره معمولات کې بیمارانو سره چې کوم موږ زیاتره غاینی کیسز راځي ډیفرنٹ کیسونه راځي هسپتالونو سره زمونږه مخامختیا وي په دغه ځای کې چې کوم کار کوي کومې زنانه هغې ته چونکې نرس ویلی کېږي خو زیاتره د بده مرګه داسې نرسانې هم هغې کې د ستونزو د مشکلاتو ښکار دي چې ما سره یو زنانه چې دا موجوده ده دیو بله ورځ په پېښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس کړی او په پریس کانفرنس دوران کې دیو یو څو سوالونه په محکمه صحت او په مالی بدعنواني په هراسمنت او د دیو سره چې کوم هغه مشکلات کوم هغه راغلي دي دیو ډیر زیات د ستونزو ښکار دي دیو سره به تفصیلا خبرې کوو اول خو را سره خپل تعارف وکړئ او چې تاسو چلته ډیوټي کوئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ډیره شکریا ډیره مننه چې زما आवाज چتولو د پاره تاسو ما سره تعاون وکړو زما نوم شکیله ناز دی زما د پلار نوم حاجی حکم خان دی صحیح ولا زما په 2010 نه زه په HMC کې ایز چارج نرس په غاینی اوټي کې زه ډیوټي کوم هلته درته یقینا چې په خبر پریس کلب لا یا پریس کانفرنس ته چې کله خلک راځي دا شاته د ډیرو زیاتو مشکلاتو شکار وي ذهن کې د دې ډیر عجیب سوالات راځي چې زما میډیا په فیس کوم ضروری خبره ده چې میډیا والا سره تاسو مخامخ کیږئ هغه به کوېسچن نه اوچتئ تاسو دومره غټ اقدام هم اوچت کو او ډیر زیات داسې ادارو په خلکو په مالی بدعنوانۍ باندې او زیاتره چې زمونږ په کوم معاشره کې دا هراسمنټ دی زیاتره زمونږ ښځې چې لکه په دې کې همیشه پټ او خاموشه پاتې کېږي خپل عزت نیلامي کېږي هغه کېږي څه سوچ هم راوړی دی پېښور پریس کلب ته چې تاسو څه مشکلات سر دا سوچ زما چې زه ډیره زیاته مجبور شوم د خپل محکمې د خپل هسپتال عملي کم چې زما ډپارټمنټ سینیئر دی هغوی د زه ډیره ټارچر کړلم ډیره زیاته مجبوره کړلم زه ډیره مجبور شوم او ډیره ټارچر شوم ځینې یو نیم کال نه زیاته زه دا سیزونه پیس کوم فاینانشلی ټارچر په هریسمنټ ما سره کې دو صحیح ولا قسم طریقو باندې دی کې سر ډېرې داسې خبرې دي چې هغه زه میډیا باندې نشم راوستلی زه د یو پښتون قوم سره تعلق ساتم زه یو پښتنه ښځه یم ځکه زه د چا خور یم د چا لور یم د چا ښځه یم د چا مور یم ډېرې داسې خبرې دي چې هغه زه مخې ته نشم راوستی د دوی د ټولو نه غټ زیات په دې محکمه کې زمونږ HMC هاسپټل کې د ټولو نه زیات چې کم بدعنواني ده یا کرپشن دی یا دغه په دې کې سره پیرس کم سیز دی هغه هرسمنټ دی صحیح ولا سره ډېرې 99% زما غریبي خویندې نرسانې چې کمې دي فیمیل ډاکټر چې کم دي انټرني اوس شروع شوي دي هغوی فاران ډېر مجبورې دي هغوی ډېر مجبورۍ نه دلته سره راغلي دي هغوی د سره دا هرسمنټ روان دی
په دې کې دوی دی مطلب دا نه ګوري چې دا یا سینیر فیمیل ده یا جونیر فیمیل ده یا مطلب دغه خو دغه کوشش دا وي چې دا مونږه په څه طریقه باندې هریسټ کو. هغه قسم هریسمنت دی سر، هغه داسې مجبوره کی چې هغه وی داغي په قسم طریقو باندې مجبوره کی داغي ډیوټي چینج کی، په هغه پسې سپینیشن نکال کی، داغي په بند کی، داغي تنخواه بند کی، هغه باندې 24 اور ډیوټي واخلي هغه. نو داغه ټول هر یو سیز مقصد دا وي چې دا دونه ټارچر شي، دونه مجبوره شي چې زمونږه دا ډیمانډ چې کم مونږه غیر قانوني د هریسمنت او داسې دا غوي په خپل باندې اکسپټ کی او په خپل مونږه لراشي چې دا دغه کی. پریس کانفرنس کې تاسو یو څو نمونه مغشتیو د هغه ګینګ د هغه کوم خلک چې دی کې ملوث دي د هغه منصوبه بندي سم د هغه ټیم کې څوک دي د هغه طریقې کار څوک دي. زه صرف د خپل کتونکو د دا وایم چې لکه تاسو خو ماشاءالله ډېری تکړه راغی میډیا ته اکثر مخامخ کیږي هم نه، خو لکه د بد مرګ داسې دا چې دا زمونږ د انسان کم دناغه هیوسی دا شیطانیت چې کم دی لکه دا دومره حد ته ترې دی چې لکه داسې یو ادارې چې هغه کې مونږه لکه د خپل مشکل لرته وروړو او تاسو دا هغه مشکل کې هغه ډیوټي کوي، په هغه ډیوټي نه علاوه بیا هټ کر چې دا تاسو فیس کوي یقینا ډیر غټ دا ګینګ څوک دی ګینګ کې څوک دی. دا خو ما په فیس کانفرنس کې دا ویلو دا دوه سیټ اپ دي سر. یو د دوانو سیټ اپ ما سره د هریسمنت کړي دي، د دوانو سیټ ما سره د احتیاط کړي دي، د دوانو سیټ اپ چې کم سرغانا دي کم مشر چې کم دي صحیح فلا چې څوک په تسم نشي ویلې او برناکا د یو پی ټی آی یو خو جماعت نوم یوز کوي صحیح فلا ناغه نائب نظیف وزیر دا سی ام او دی، خو د سی ام او کار دا نه کوي. دې سره یو طواف ته خو دوی خپل کار نه کوي، د دوی کم کار دی صحیح ولا دوی سره زمونږ د ډپارټمنټ نه زمونږ په اډمنسټریشن کې چې قانوني تور په کم سیټ باندې ناستي په زوړ سیټ اپ کې ډاکټر شیر زمانو چې بیا لاړو په خپل بدنوانی او په خپل کرپشن باندې هغه لاړو او دې سره یو ډاکټر شاسوار چې هغه کارډیالوجي والا ډاکټر صحیح ولا د کرپ نه ډک ډاکټر صحیح ولا چې هغه به کم سټنټ زما خپل پیشنټ ته وی چې میډیکیټډ سټنټ لګو ماغه ته هغه سټنټ لګیدل زما هغه نه بیا هغه پیشنټ اسپایر شو. یو دا خو هغه شاته والا ګینګ سره ټیک ولا بیا دې ګینګ کې چې د شیر زمان لاړو د کې یو بل فارماسیست هغه لاړو صحیح ولا هغه نه دوی د خپل هغه مفاد او هغه دوی د خپل هغه یو څکلو خو چې هغه سپوز تراغه او دغه انکوایری باندې دا وی لاړ نو بس لری شو. اوس موجوده ګینګ چې د سربرای هماغه نزیب دی هماغه تواب دی سردا جونیئر ترین نالایق ترین او کرپشن نه ډک هم د فاینانشلی کرپشن نه هم مایرنی کرپشن دوی د چې کله نه راغلی سر دې سیټ اپ کې زه مخکې ما مخکې وی چې ارزي کې خو خراب او ارزي کې لګ ډیر داسې زونه وي په هر یو حکومت کې لګ ډیر داسې زونه وي، خو لکه دوی دي چې د پی ټی آی دا کم ویژن او دا کم ساخ خراب کو نو دی نایب نظیب چې دی صحیح ولا سر او دا تواب چې کم دی سر دوی سری چې زما په ډپارټمنټ کې یو جونیئر ترین ارتوپیډک ډاکټر چې اوس حال هی پاغه چې یو ایماندار سړی ایچ ډی چې داغه گلزار هغه لري کو دا جونیئر ترین کس دی راوستو دی کې چې دا بیوجی کم دی سر دا وسره بالکل ملاو دی نور الامان صحیح ولا کنه نو می د انسانیت ته خو کارونه بالکل بی انسانیت دي، بالکل بے رحم سړی دی، بالکل یو سړی بالکل کلیری کنه نو هغه خپل هیستری دی وګوري صحیح ولا خپل هیستری دا غو نه ډیر زیاته ګندره خو دا نور الامان نظیب تواب صحیح ولا دا کسان چې دي کنه او دا وزیر چې کم دی د ارتوپیډک والا زید وزیر چې کم دی دا اوس چې د ایچ ډی په پوسټ باندې کېناستو دا کرپ ترین خلک دي، دا شاته سیټ اپ کې مو او دا اوس سیټ اپ کې دي صرف دوه کسان شیر زمان دغه سیټ اپ نه لاړو او شاسوار د دې سیټ اپ نه لاړو. نو دې سره زمونږ د نور لکه د سرجیکل والا ډاکټر شو د غینی والا خاص کر غینی والا دا خو مونږ ټول فیمیلی کنه لکه دوی په کې ډېر زیات انوالو دي
صحیح شوله په دې کې سرفیرس جونیئر ترین د نظیب چهیتی چې کومه ده راغلی د ټي ایم او په دغه وه او سر 2000 په دې 3 کالو کې د نظیب په باچهي کې د هغې په دی کې دونه سینیر شوله صحیح شوله آی بي پي هغې ته میلاو شوله جونیئر ترین ښه ده. دې سره سادیه شمشیر سر ډیره کرپ ښځه ده ډیره کرپ ترین ښځه ده سر نه هغې سره د پیشنټ خیالي نه دغې دا ورسره شامله. بل سر یو سینیر سینیر ډاکټر بشرا ده سر چې پروفیسره ده سر هغه د هغې نه زیاته کرپ ده او دې سره یو بله ډاکټره چې ده ربیه صدق دا سر داسې نور ډیر دغه دي که نه خو دا چې دی دا ماته پرنټ باندې و صحیح شوله. نو دا اوس چې د ایچ ام سی کم نظام چلی دا بیوجي نورالایمان چې کم دی دا بای نیم دی د دې کم ډایرکشن چې ورکوي دا نظیف وزیر چې دی او دا تواب چې دی ټیک شوله دا ډایرکشن ورکوي ناغې باندې کاغه لیګ بیا دې سیز کې لږه دغه کېږم کنفیوز کېږم غیر قانوني کارونه چې څونه کېږي څونه هریسمنټ چې کېږي څونه دغه چې کېږي دا ګینګي. خورکه دا راته ووایه زموږ د کتونکو ته دا ووایه دا تاسو چې کوم نومونه یاد کو یقینا دا ډېر به مضبوط خلک پهیا یو ته سو کلاس په نشي چولی جی سر تاسو ته آیا په څه طریقې باندې تھریډ دمکیانی چې مطلب دا تاسو ویل زموږ باره کې یا به دا به ثابتې داسې دمکیانو تاسو څه مخه اوسه پورې کړی دی سر د نظیف وزیر چې کم ما تاسو ته ویلي چې د دې هریسمنټ لکه د ډاکټر مدیحه په ذریعہ د سادیه شمشیر په ذریعہ باندې رابعه صدق په ذریعہ باندې د بشرا په ذریعہ ځکه چې دغه ډپارټمنټ کومه او لکه زما واسطه به د دوی سره په بي پي کې مراتله په خپل نارمل ډیوټي کې به مراتله نو زما واسطه به ډیره دوی سره راتله د درسو بشرا خو خیر بار سیټ اپ دی سر خو د دوی دی په دغه کې خواول زهر اسکړی ما سر لکه د دې غوا صرف یو الله دا ډیره غټه خبره ده زموږ په پښتنو کې چې یو کس وي یو فیمیل وي یو پښتنه وي چې د کس زهر اسکړی ما سر د دې ډیره غټه معنی ده د دې ډیر غټ په دې باندې زموږ په معاشره کې زموږ په قبیله کې قتلونه کیږي پدې کې طلاقونه کیږي پدې کې په غیرت باندې قتلونه کیږي خو سر مونږ خو مجبور خلک یو نرس یو صحیح شوله مونږ خو د فیملی سپورټر خلک یو کومونګه کشرانی نو مونږ په کور کې مشرانی کومونګه واده شوي یو مونږ خپل فیملی په خپل سپورټ کوو کومونګه ان میریډ نو مونږ خپل فیملی په خپل سپورټ کوو نو مونږ ډیر زیات مجبورې لکه ډېری جنکې ډېری 99% په ایچ ام سی کې مالا نرسانې خوارانې راغلي دي صحیح شوله مالا انټرنې خوارانې راغلي دي مالا فیمیل خالاګانې مالا دا راغلي دي چې هغه د دې سیټ اپ ښکار شوي دي صحیح شوله تاله لیبروم کې ډیوټي لګوم خالا ته به داسې مونږ ته ارینج کړې صحیح شوله ما ته په خپل سر ویلې شوي خو لکه کوم ما سره دا دغه نو که ما ته دا پته وي چې داسې الیګیشن به دوی په ما لګي ما به د دې څیزونو ځان سره پروف ساتلی ځان سره به مې دغه ساتلی خو ما ته خو دا پته نه وه چې د ما په خپل هریسمنټ خو ما زه چپ پاتې شوم بیا د دې نورو نرسانو په هریسمنټ ځکه چې سر دا ما دونه غټه قرباني ورکړله ما خپل فیملی لایف ډسټرب کو خراب کو صحیح شوله زه فاینانشلی خراب شوم زه مینټلی خراب شوم نو سر لکه یو بله غریبه نرس د هغې فیملی به څوک سپورټ کوي د حکومت نه څه مطالبه کوئ زما نور ایسته د حکومت نه ایسته مطالبه نشته دی چې ماله پرموشن راکوي یا سزا ماله صرف تحفظ راکوي ماله صرف عزت راکوي زما مجبورو ته وګورئ زما د خدمت سیله ماله راکوي صحیح شوله او بلا وجه د زما سسټر زما نرس کمیونټي زما فیمیل کمیونټي په دې کې ټول فیمیل دې کې خاله پورې ډاکټر پورې انټرن پورې دوی دې سیف شي دوی دې د سکیورټي پر هم شي د خپل د پردونه خو نه د خپل ډپارټمنټ نه د خپل کم سیټ اپ چې زموږ دا ناست دی تاسو ته ما په ګوته کو تاسو ته ما د هغې نشندوي وکړله بای پیس بای نیم بای داس ما تاسو ته وګوره هغې دپاره پروف ما تاسو له درکړل د دې باندې تاسو سیکشن ناخلی نو زه به نور څه وکړم که ما ته انصاف میلاو نه شو زما دا یو بچی به خوار شي زه به خودکشي وکړم لکه چې څنګه الارج کې یوه زموږ نرس خودکشي کړې ده یقینا ګرانو پښتنو ورونو داسې تاسو دا زما د خوراکۍ واورېده دا خوراکۍ په جون ډیره زیاته ستومانه شوې ده او هسې ستومانه نه ده دا چې کوم اواز کوي یقینا یاره دا زمونږ کور کې زمونږ هم خویندې هم شته میندې هم شته
خو لکه چې سړی د دومره ستونزو دومره مشکلاتو ښکار شي چې هغه اخره کې لکه خودکشۍ دپاره جوړ شي، حالان کې که وګورو دا زموږ په اسلام کې لکه حرامه ده، خو لکه د انسان چې دی لکه وي بتنګ آمد بجنګ آمد، دا خو اخره کې راغله لکه په کور کې ناسته. زه به وایم دا بعضې زموږ محکمې یا کوم موږ جاب چې کوو نو زموږ پښتانه هغه نوکرانو سره ډېره زیاته مینه کوي، د خپل کور نه زیات ټایم هلته ورکوي، د خپلو بچو نه زیات ټایم هلته د خلکو په خدمت کې ورکوي.